السلام علیکم ډیر ویور زه عمر سلطان او تاسو زموږ یوټیوب چینل عمر سکلز او عمر پیاس اکیډمي ګورئ. منګه خپل په دې ویډیو سیریز کې د کمپیوټر کورسز ام اس ورډ او ام اس ایکسل باندې بحث شروع کړل او نن به منګه خپل په دې ویډیو کې په میل مرج باندې تاسو ته باس کو. نو میل مرج یو داسې کمانډ دی چې یو انتهایی اهم کمانډ ځکه دی چې په دې کې منګه په یو څو کلیکس باندې په زرګونو شادي کارډز، په زرګونو انویټیشن کارت، په زرګونو ډیمسیانی منګه په یو څو کلیکس باندې جوړولې شو. د دې لپاره ضروري خبره دا ده چې موږ به په ایکسل کې یو لیست جوړ کړی او په ام اس ورډ کې به موږ یو لیټر جوړ کړی یا به موږ په ام اس ورډ کې چې دی نو ډی ام سی جوړ کړی، شادي کارت به جوړ کړی. د ایکسل دغه لیست چې دی نو دا به موږ څه کوو، دا به موږ د ام اس ورډ د دې شادي کارت، د دې لیټر او د دې ډی ام سی سره کنیکټ کوو. ما په دې باندې د میل مرج یو ویډیو مخکې جوړ کړی دا، تاسو هغه هم کته شي. خو نن خصوصا دا ما د ډیمسیانو باره کې چې موږ د کالج یونیورسيټي او د سکول لپاره به په زرګونو ډیمسیانې فرض که موږ تیاری او موږ سره سافټویر بل نه، نو په ایکسل او د ورډ په مدد سره به موږ دا په زرګونو ډیمسیانې چې دی نو بالکل کمپیوټرایز څنګه تیارو، نو هغه مکمل پروسس ما په دې کې خیال لې. راځئ چې موږ خپل د دې ویډیو سٹارټ واخلو. د ټول ناول به موږ ام اس ورډ فایل کولاو کو، په کوم کې چې موږ ډی ام سی جوړه کړله. نو راځئ چې موږ خپل ام اس ورډ فایل ګورئ. دا موږ ام اس ورډ فایل راوړو او په دې ام اس ورډ کې ما ډی ام سی جوړه کړله. دا الریډي جوړه ده، تاسو وګورئ. دا د یو کالج ډی ام سی ده، د پیاس کالج د پی سی پورن اشنلا. په دې کې دا سیریل نمبر دی، نه فادر نیم دی، انرولمنت دی، رول نمبر دی او کومنګ لاندې راشو نو موږ سره دا درې سبجیکټ چې نو دا درو ټولو کلاسونو کې کامن دي او نور موږ سره آپشنل سبجیکټ دي او دغه سه موږ سره دا ټوټل مارکس دي، تھیوري او پریکټیکل مارکس دي چې هغه الریډي موږ لګولې. خو موږ سره اپ ټایم مارکس چې دا ټولې خانه ما خالی پریخي دي او ټوټل مارکس چې دا اپ ټایم مارکس به ټوټل لازم هغه موږ خالی پریخي دي، ان ورډز موږ خالی پریخي دي او لاندې ټوټل موږ خالی پریخي دي. نو دا موږ د ایکسل د اغلیس نه ډکو د چا سره چې موږ میل مرجینګ کو. راځي موږ خپل د ایکسل فایل هم لګو ګورو. دا ګوره د لپاره ما ایکسل فایل جوړ کړل، کنټرول هوم ما وو. نو تاسو وګورئ په دې کې دا سیریل نمبر دی، کلاس دی، آپشن 1. آپشن 1 نه مطلب دا دی تاسو په غړم سي کې وکاته چې 15 سبجیکټ داسې چې هغه آپشنل، مطلب د هر کلاس بدل سبجیکټونو داګه لپاره ما د آپشن راغستې دي. آپشن 1، آپشن 2، آپشن 3، آپشن 4، آپشن 5. کله کې تاسو لاندې راشئ نو دا د نرسري دغه دي سبجیکټ دي او کله خلاندې راشئ تاسو بالکل اخیری سر ته خونه خو فرض ک تاسو دی 15 تراشي نو جی کې او داری او ک بیا لک خلاندې راشي په 6 کې دا جنرال ساينس او ک لک خلاندې راشي لسم تا. نو په لسم کې اسلامیات دي، پاک سټډي دا، فزکس دی، کیمستري دا، بایو دا. نو چون کې دا سبجیکټ بدل دي نو په دې وجه دې لپاره ما آپشن اغستی دي. سمې اغستی دي، آپشن مې اغستی دي. نو دا آپشنل سبجیکټ شو. بیا په رول نمبر دی، به نیم اف سټوډنټ دی او بیا فادر نیم دی، رجسټریشن نمبر، اردو سم مارکس دي او اردو مارکس ان ورډز دي، انګلیش مارکس. نو دا سي دا ټوټل مارکس تاسو ولید چې دا موږ ورکړلی او اخر سره موږ ټوټل هم راوستي دي او دا موږ دا په انسو کې لیکلي او په ورډینګ کې لیکلي. د ورډینګ لپاره په ایکسل کې یو خاص طریقې د لیکلو لپاره په ورډینګ کې موږ به دغه څنګه لیکو، نمبر به څنګه لیکو، نو هغه طریقه به تاسو په ویډیو کې خیمه. خو فلحال نن په دې ویډیو کې زدا ځکه نه خیم چې موږ میل مرج کوو. نو دا زمونږ د ایکسل فایل شو. موږ به یو پر بیا دی ورډ تراشو او په ورډ کې به موږ چې شروع کوو اوس په میل مرج سٹارټ کو. نو موږ به په مینو بار کې میلینګ تلاړ شو او په میلینګ کې به بیا موږ سٹارټ میل مرج تلاړ شو او په سٹارټ میل مرج کې به سٹارټ میل مرج دا کمانډ چې په دې به کلیک کو. نو ډراپ ډاون مینو کې به موږ سټپ بای سټپ میل مرج ویزټ تلاړ شو. په دې به کلیک کو. دا ما کلیک کړو ما سره سایت ته دا میل مرج پین کولاو شو. په دې میل مرج پین کې موږ سره شپږ سټپ سي. څو سټپ سي؟ دا شپږ سټپس دي. لکه دا وګورئ، دا به د فرست سټپ نه موږ سٹارټ کو او دا فرست سټپ چې دا موږ نیکسټ کو، ورپسې سیکنډ سټپ چې دا موږ نیکسټ کو او په تھرد سټپ کې موږ سره یوز ان ایگزیسټینګ لیست دی باندې ټیک مارکو. خو لاندې د لیما سره عام طور براوز راغلی، خو چون کې د لیما دا لیست چې یو پر استعمال کړل نو په دې وجه براوز را نه غي، خو بلکې سلیکټ ا ډیفرنٹ لیست. نو یا براوز یا سلیکټ ا ډیفرنٹ لیست. نو موږ به دا سلیکټ کو د څه لپاره؟ د ایکسل فایل د کنیکټ کولو لپاره د ورډ فایل سره. نو ګورئ دا اوس ایکسل فایل موږ اوپن کو. موږ به ډیسکټاپ ته لاړ شو او موږ به د لیما ایکسل فایل جوړ کړل. دا فایل فار ډی ام سیز
دا فایل بزا څه کما دا به اوپن کما نو څنګه چې دا اوپن کوم نو تاسو وګورئ د ایکسل شیټونه ماته کولاو شو زما چې کومه فیلډز دي نو هغه په شیټ 1 کې دي شیټ 2 او 3 کې سره زما څه کار نشته دا شیټ 1 باندې الریډي کلیک دی نو زه به اوکے کما چې څنګه زه اوکے کما نو د شیټ 1 ټول فیلډز به ماته اوس راښکاره شي نو دا لکونه ویټ به کول غواړي چې دا فایل چې غټ دی د شیټ 1 دا په دې کې ډېر شي فیلډز دي نو دا لږ ویټ خاصدارانو دا تاسو ګورئ دا سیریل نمبر دی کلاس دی اپشن 1 دی اپشن 2 دی اپشن 3 دی نو دا ټول فیلډز موږ سره درې راغلي زه به درې صرف اوکے کوم دا زما کار شو ګورئ یو څو کلیکس دي چې په دې سره دا کنیکشن زما جوړیږي اوس په دغه سیزه سټپ 4 مو هم سټپ 5 تمام لاړ شم سټپ 6 دا 6 ولا شپږ ولا سټپ چې دا به شي دا به ختم شي د دې نه وروسته به د سیریل نمبر ته راشم کوم ځای کې چې سیریل نمبر اچوم هغه سیریل نمبر کوم چې با په ډیمسي کې زما په کار راځي نو زه به دلې کلیک کوم او دلې تاسو په دې میل مرج ټیب کې اینای په رائټ ان انسرټ فیلډ کې به انسرټ مرج کمانډ ته لاړ شم انسرټ مرج فیلډ کمانډ ته دا سیریل نمبر چې دی دا سیریل نمبر چې دی دا به زه دلې څه کوم انسرټ کوم وګورئ دا سیریل نمبر دلې انسرټ شو اوس لاندې به زه کلاس ته راشم او په کلاس کې باز دا کلاس فیلډ چې دا د انسرټ کما دا ګور نرسری راغی خدا به بورډم کما او انډرلاین بم کما بلاک پیوانما زکه چې دا مونږ ته بورډ کاری او د دې بل د کلاس نه مونږ ته لګ یونیک بدل لتخکاری اوس د دې زکه ته نیم تراشما او په نیم کې به انسرټ فیلډ زو وهمه د نیم ولا فیلډ به د انسرټ کم سبا کما د نیم ولا فیلډ به انسرټ کم دا سټوډنټ نیم چې نیم اف سټوډنټ دا ما د انسرټ کو اوس که تاسو درې وګورئ نو دا نیم چې دی نو ما چون کې دا فرضي فایل دی نو په دې کې ما نیم چې ورکړل دی نو هغه ما A1 ورکړل دی او فادر نیم ما B1 ورکړل دی اولنې چې کوم نیم دی نو هغه ما A1 نوم ورکړل او بیا دویم نوم لما A2 ورکړل دریم نوم لما A3 ورکړل زما نمونه چې دی داسې چونکه دا ایگزیکټ نمونه نه دي خو فرضي نمونه دي نو نوم ما A1 سر ظاهر کړل اوس به موږ انرولمنت نمبر لرا شو نو انرولمنت نمبر لپاره بیا موږ انسرټ مرج فیلډ وو او د دې د رجسټریشن نمبر چې دی دا به کلیک کو نو ګورئ موږ سره د رجسټریشن نمبر راغی خدا اولنی سټوډنټ راغی کنه کنټرول یو بی دا مو ہے اوس فادر نیم تراشه او فادر نیم دلې هم تاسو انسرټ کړئ د دې موږ سره فادر نیم فیلډ ته موږ لاړ شو او دا به هم موږ سکو دا به هم موږ بلاک والو او انډرلاین بایکو او بولډ بایکو دې په شی به موږ رول نمبر لرا شو او رول نمبر چې د داغي فیلډ به موږ انسرټ کو ګوره دا ټول فیلډ ما سره دلې موجود دي د رول نمبر فیلډ هم انسرټ شو د دې به هم موږ بلاک واخلو سبا واخلو بلاک واخلو او کنټرول یو بی بایکو اوس به موږ کته راشو په ډیمسي کې خپل سبجیکټ لا ګوره زلان درالما دا 4 نمبر سبجیکټ چې دی نو دا ما سره نه دی لیکل شي نو دا هم زه خپل ایکسل فایل نه راخلم او د دې لپاره ما فیلډ جوړ کړل اپشن 1 دا آپشنل پیپر دی 1 نمبر نو دا بدلی سلیکټ شي ما تاسو مخکې ویلو چې دا آپشنل پیپر ما ځکه اغستې دي چې د ټولو کلاسونو سبجیکټ کامن نه بلکې دې کې صحیح ویریشن نو په دې وجہ د هر کلاس د لپاره جدا جدا سبجیکټ دي نو ځکه ما دې کې آپشن اغستې دي تاسو هم داسې آپشن اخلئ ها دا موږ سره آپشن 2 شو او دغه سي شپږم نمبر پیپر چې دی سبجیکټ چې دی نو هغه ما سره آپشن 3 شو او نمبر سبجیکټ چې دی هغه ما سره آپشن 4 شو مونږ چې بیا نه هم لسم ډیمشیانو ته رسو نو درې با د دې آپشنل پیپر په ځای بیا فزکس کیمستري بایو برازي په نرسري کې او فزکس کیمستري بایو نه کنا نو په دې وجه دې سبجیکټ کې چینج دی نو ځکه درې ما آپشنل پیپر یې آپشنل سبجیکټ راغستې دی او درې با آپشنل آپشن 5 بشي نو دا د نرسري ټوټل سبجیکټ چې دی هغه پوره شو اوس دا ټوټل مارکس دا دي او د اپ 10 مارکس کې به د تھیوري کالم لرا شمه او 1 نمبر با انګلیش ته نو زبر د انګلیش والا سبجیکټ وګورم دا د انګلیش سبجیکټ ته په دې کلیک کما چون کې د انګلیش په سبجیکټ کې پریکټیکل نه نو لہذا تھیوری پلس پریکټیکل 0 نو ټوټل به هم دغه د تھیوری څو نمبر ټوټل هم دا راځي نو زه دا څه کولای شم چې ټوټل له هم دا د انګلیش د تھیوری دا فیلډ چې درې راولم نو دا موږ سره ټوټل سبجیکټ د ټوټل مارکس شو اوس بعد د ورلد هم زره علما د انګلیش ورډز دا دی کنټرول زد دا په دې کالم کې موږ لیکو ان ورډ چې موږ لیکو نو موږ دې کالم ترا شو او دا د انګلیش دا نمبر چې دی نو دا ان ورډز هم موږ لیکو ګورئ انګلیش ورډز دا فیلډ به زرو چت کما اوس بلاندې اردو زرا شما او بیا به د انسرټ مرج فیلډ راشم
او دلی تاسو وګورئ دا اردو دا مارکس به کلیک کوم په دې کې پریکټیکل نه نو لہذا دا اردو دا مارکس چې دا به ټوټل لم وېسما ځکه پریکټیکل وسره 0 دی نو اردو دا مارکس چې دا ټوټل لاړه سوري دلی نه په دې کالم کې بکار دي ټوټل والا کالم کې بکار دي نو دلی به تاسو راشي د اردو دا مارکس ټوټل لاړه او دا به موږ انورس هم لیکو د انورس لپاره فیلډ ما جوړ کړل تاسو دلی راشي اردو ورډ نو ګوره دا په وال کې راغی اوس تاسو میث راشي او د میث د لپاره چې شروع کړئ د میث لپاره هم دا فیلډ چې سلیکټ کړئ او دا چې تاسو ټوټل راشي ټوټل کې هم تاسو چې شروع کړئ د میث لپاره دا میث چې نو دا ټوټل کې سلیکټ کړئ ځکه دې سره پریکټیکل نه او د دې لپاره هم انوالو فیلډ چې اگر اوچت کې د میث نه لاندې انوالو فیلډ له نو دا موږ سره چې شو دا موږ سره ورډینګ کې هم لیکل شو اوس تاسو راشي ټیبل لا نو ټیبل چون کې موږ سره آپشنل پیپر دی نو تاسو براشي د لې آپشن 1 لا آپشن 1 لا براشي نو دا آپشنل پیپر 1 شو په دې کې چون کې څه نشتا په دې کې پریکټیکل نشتا نو لہذا دا به د دې ټوټل بم دا راشي آپشن 1 او دا سید دی انوالو چې دی نو هغه بم راواله د آپشن 1 نه لاندې به ما انوالز هم لیکلي ګوره آپشن 1 والز نو دا په والز کې هم رااله اوس به تاسو راشي ورشیټ لا او دا موږ سره آپشن 2 دی چې شه دی آپشن 2 فیلډ به د لپاره راوچت کما دا آپشن 2 فیلډ مې راوچت ک او دا به په ټوټل کې دا آپشن 2 فیلډ راولم په ټوټل کې دا آپشن 2 فیلډ راغی او د دې لپاره به هم ز ورډ انوالو والا فیلډ چې د آپشن 2 نه لاندې راغلی ګورئ دا تاسو اینه دا آپشن 2 والا آپشن 2 ورډ والا فیلډ چې دا ما دلې راوس نو زما خیال له چې دا چونکه آسان دي نو زه څنګه زر کومه په دې کې به تاسو څه مثلا نه خو صرف اقا د ایکسل غو فیلډز دي او متعلقه فیلډ موږ دلې ګورو او دلې راوچتو اوس ګوره آپشنل 3 پیپر چې دی نو دا په نهم رسم کې دي سره پریکټیکل ومي ځکه فزیکس کیمستري بایولوژي نو دا اخیری کې نهم رسم چې دي آپشن 3 4 او 5 دې کې ما دغه د پریکټیکل والا سبجیکټ راوستي دي نو زه به دې کې پریکټیکل هم رالم نو تاسو وګورئ او دلې به آپشن 3 ورکما آپشن 3 چې دنه ما سره دا شو آپشن او پی ټی 31 مالیکل نه دا شو او د دې لپاره پریکټیکل به هم زرا اوچت کما پریکټیکل د لې چې دنه هغه ما سره لاندې راشه او د لې پریک آپشن 1 به لیکلې پریک آپشن 3 پریک آپشن 3 نو دا پریکټیکل شو خو چون کې په نرسری کې هو پریکټیکل نه نو لہذا د لې بنه راځي خو بیا نه هم لسم کې به راځي د لې په کې ما زیرو ویلې وچا الله ځکه ناراضي او نه هم لسم کې مو ویلې ورکړل نو الته راځي او د لې وسه د آپشن 3 چې د ټوټلوم تاسو ګورئ د پریکټیکل آپشن 3 نه باندې ټوټل لیکل شي پریکټیکل آپشن 3 لاندې لیکل آپشن 3 ټوټل نو دا آپشن 3 ټوټل بدلې راوچت کړئ او دلې براولای اوس دلې تاسو دا په انوال هم راغستې شي نو آپشن 3 ټوټل نه باندې انوال هم د لیکل شي نو دا آپشن 3 ټوټل نه لاندې آپشن 3 ټوټل نه لاندې دا انوال لیکل شي دی ګورئ دا آپشن 3 ورډ نو بس دا آپشن 3 ورډ ما راوغاس دغه سی ورپسې 7 نمبر په سبجیکټ لمونږ رالو نو دلې به موږ آپشن 4 موږ دلې سلیکو او د آپشن 4 پریکټیکل به هم راواخلو نو موږ دلې آپشن 4 پریکټیکل کوم ځای کې ورکړل پریکټیکل آپشن 4 لاندې راځي ورکړې به پریکټیکل آپشن 4 دا سره نو دا تاسو سلیکټ کړئ او چون کې په نرسری کې پریکټیکل نه نو لہذا دا سه په نرسری کې خالی راځي خو په نهم رسم کې به خالی ګورې نه راځي تاسو وګورئ او دا پریکټیکل آپشن 4 پسې به موږ ټوټل لوالو نو دا به آپشن 4 ټوټل چې دی آپشن 4 ټوټل نو هغه ما سره آپشن 4 ټوټل دا دی نو دلې آپشن 4 ټوټل شو او دا ما انوالز هم راغستې دی د دې لپاره ما فیلډ جوړ کړل آپشن 4 ټوټل لپاره ما انوال فیلډ هم جوړ کړل لکه دلې دی آپشن 4 ټوټل نه لاندې چې دی انوالز نو بس دا په وال کې ما ولیکه 88 راغی اوس اخیری سبجیکټ پاتې شو نو دې لپاره به آپشن 5 والا دا تاسو ته بخکاری لا د سلګ میوچت ک په دې لپاره به آپشن 5 والا سبجیکټ راوچت کما دا آپشن 5 والا سبجیکټ مې راوچت ک او د دې لپاره پریکټیکل هم موږ راواخلو تاسو وګورئ په آپشن 5 کې پریکټیکل والا فیلډ به راوچت کما آپشن 5 کې پریکټیکل والا پریکټیکل آپشن 5 دا مې راوچت ک او د دې لپاره به ټوټل هم راوچت کما ګورئ نو دا پریکټیکل آپشن 5 د پاره بزه ور لاندې به ټوټل لیکلې دا دې کې به پریکټیکل او تیوري دواړه جمع شي کنه نو آپشن 5 ټوټل د لراغه او دا موږ انوالز هم لیکلې څه کې لیکلې انوالز کې لیکلې نو آپشن 5 چې د هغه ټوټل نه لاندې به موږ سره انوالز دا هم لیکلې شي پریکټیکل آپشن 5
نو پریکټیکل اپشن 5 کې اپشن 5 ټوټل او بیا اپشن 5 ورډ. نو ګوره دا په ورډ کې لیکل شوی تاسو وکړه چې دا یو فیلډز انټر کوم او ډي ام سي زما سره چې دا نو کمپلیشن طرف روانه ده. دا ډي ام سي موږ سره تقریبا کمپلیټ شو، صرف هغه ګرینډ ټوټل پاتې دی. اوس موږ ګرینډ ټوټل راشو او دې لپاره ما فیلډ جوړ کړلی. تاسو راشي ټوټل فیلډ به ما لاندې جوړ کړی. په اخر کې دا تقریبا 30-40 فیلډ دي کنه. نو دا ټوټل فیلډ به د لې چې موږ ته معلومه وي چې دا ما دې لپاره جوړ کړل، دا مې دې لپاره جوړ کړل، چې دا ما جوړ کړلی. نو تاسو چې جوړ کړئ تاسو به تاسو فیلډ یادي ګورئ. نو دا موږ سره ټوټل لپاره شو دا د ټوټل راوت ګرینډ ټوټل دا تاسو جمع کړئ ګرینډ ټوټل به 684 راوځي او دا ما انورس هم لیکل دی د لپاره ما فیلډ جوړ کړل. دا چونکه په ایکسل کې ټول موږ فارمولې اپلای کړل یا ته جوړ شي د خپاسانه خو د دې لپاره ایکسل کې دا مهارت پکار دی چې ایکسل کې به داسې یو دغه موږ څنګه جوړو دا فارمولې به څنګه اپلای کوو. نو ایکسل موږ هم شروع کړل او ټایم ټو ټایم چې دا یو ویډیو چې دی نو هغه موږ تاسو ته ویو په هغه کې باقاعده موږ فارمولې شروع کړې لکه رینک فارمولا شو، میکسیمم شو، مینیمم شو، پرسنټیج فارمولا شو، اف کنډیشن شو. دا ټول موږ الته هم به تاسو ته ویو، تاسو به زده کوئ ان شاء الله. نو ګورئ دا ما سره هغه ټوټل چې دی هغه په ورډینګ کې هم راغی، دا غي فیلډ ما انسرټ کړ. په دې طریقه باندې دا ټول ډي ام سي چې دا ټول فیلډز ما انسرټ کړ. تاسو وګورئ پریپیرډ بای کنټرولر اف ایگزام او پرنسپل دا اخیری د خطونه په پاتې شو او دا په دې طریقه باندې ډي ام سي ټول ډکه شو او بالکل په صحیح طریقه ډکه شو. تاسو وګورئ تیوري په دا که تاسو جمع کړئ ګوره دا 87 د دې خو چون کې پریکټیکل شته نه لاندې په نهم لسم کې موږ ګورو چې پریکټیکل دا باقاعده به جمع کیږي او ګوره دا 92 دی نو د دې په ورډینګ کې 92 راغلی، 83 دی نو په ورډینګ کې 83 راغلی، 85 دی ورډینګ کې 85 راغلی، اخیری ګرینډ ټوټل 684 دی نو 684 راغلی. نو لہذا بالکل ټیک زمونږ ډي ام سي ډکه شو. تاسو وکاته وسه دا خو یو ډي ام سي ډکه نشو کنه، دا خو 700 ډي ام سي نه ډکه شي. ما سره ټوټل ریکارډ چې دی هغه 700 دی. نو 700 ډي ام سي نه ګوره دا تاسو ګورئ بیا یو ریکارډ اوس ګورئ چې دویم نمبر ریکارډ لرالم تاسو دا ګورئ رول نمبر 2 شو او نوم B2 شو او نوم A2 شو او فادر نیم B2 شو. ګورئ دا انرولمنت هم لږ بدل شوی دا 2 شو. اوس تاسو دا ټول ما فرضي ډیټا ورکړل دا 3 لرای رول نمبر 3 شو دا 3 نمبر ریکارډ لرالم نیم A3 شو فادر نیم B3 شو او دغه سی په خواځي ورپسې دا ګورئ 4 نمبر ریکارډ 5 نمبر ریکارډ 6 نمبر ریکارډ 7 نمبر ریکارډ دا رول نمبر تا ګورئ نو دا رول نمبر یو سره بدلیږي. اوس دا خو بیا هم یو پیج کې دا ټول دغه راغی دا ریکارډ چې بدلیږي نو دا په یو پیج کې بدلیږي. اوس کوم غواړو چې دا د دینه 700 پیجز جوړ شي نو دا غیر لپاره وځه په میل ټیب کې چپ تلار شمه زبر د فینیش ګروپ تلار شمه او زبر فینیش اینڈ مرج باندې کلیک کما په دې ایرو باندې کلیک کما او دا ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ چې دی په دې باندې کلیک کم. څنګه چې په دې کلیک کما نو ماته بدا یو باکس کولاو شي په دې باکس کې آل ویل له خلاندې فرام 1 to ویل نو دا آل چې زور کوم نو 700 ریکارډ دي 700 ریکارډ چې کمپیوټر جنریټ کړي نو دا خامخا ټیم لري زبر درې نه کوم ریکارډ جنریټ کما لکه فور ایگزامپل زه د 1 نوالا او د 70 پورې ریکارډ جنریټ کوم نو 1 to 70 مولي کې فرام 1 to 70 زګه 700 چې ځلې کوم نو بیا مدار ټیم اخلي منګ خپل د سہولت لپاره 1 to 70 تاسو چې بیا تاسو څومره ریکارډ نو ټول آل بو هي خو بهر حال ما 1 to 70 ریکارډ راوسته او ما اوکې کړ. ګورئ اوس با دا 70 ډیمشن جنریټ کېده شروع شي. ګورئ دا اوس ویټینګ کې دی او دا تاسو وګورئ دا 70 والا ډیمشن چې دا جنریټ شي دا د اوس رواني دي په دې تاسو په دې سټیټس بار باندې تاسو وګورئ نو دا د رواني دي 70 پورا شي. اوس تاسو وګورئ دا 70 ډیمشن سره لګونی په کتر اعظم پیج ډاون سره په کتر اعظم دی ګوره پیج ډاون سره نو ما سره دا ډیمشن ګوره په کتا دا جوړ شي دا 70 ډیمشن چې دا 700 ډیمشن اصل کې جوړ شي دي خو ما د وخت کې 70% راوغستي کومه تر واسه د پاره دي چې دا ما سره پروسس تیزو کی نو ګوره او که زه فرض کا پریویو ترار شمه نو دا تاسو په پریویو کې هم کته شي ګوره دا اوس په کتر روان دي کنه پیج ډاون بٹن ما ډېرې پیری وهلې نو دا ګوره په کته اوس رواني دي ها دا دې په وروسته تاسو له پریویو کې وګورئ نو په پریویو کې
بدا موږ سره د سرکاري دا ډیمسیانې موږ سره جوړ شي دا بس پرنټ ولا ورکړي او دا 700 ډیمسیانې په یو ځای د ټول سکول لپاره تاسو تیار شي یا د ټول کالج لپاره یا د ټول یونیورسيټي لپاره تیار شي نو انتهایی ډیر اهم کمانډ دی زما په خیال چې په ام اس ورډ کې دینه بل اهم کمانډ اورشته نه نو لہذا تاسو دا ډیر په غور وګورئ او دا زده کوئ بیا هم که تاسو ته پکې څه مسلې نو تاسو ما سره کنټیکټ کولای شئ ما ته کمنټس کولای شئ ان شاء الله په دې کې څومره هیلپ ما غواړئ چې تاسو تیار یم نو په دې ځای باندې زه خپل دا ویډیو ختموم دا مل مرجنګ زموږ ختم شو او ان شاء الله داسې مفید ویډیو لپاره آینده هم تاسو موږ سره اوسئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ زه تاسو لپاره داسې ټیکنیکل ویډیوز په کمپیوټر کې او داسې د انګلیش حواله سره هم ویډیوز ما اراده تاسو راوړم ان شاء الله هغه کې موږ په سپیکینګ باندې باس کوو که خیری نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ د نن ورځې لپاره زه تاسو نه اجازه غواړم الله مخاط او باد ساته تاسو ډیره مهرباني ثانک یو ویری مچ د الله پامان